بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا المربش. نو هغه مسائل چې باغی کې د اهل سنت والجماعت د غیر خلقو زاغي سره اختلاف وو ناغي روان ول او پرون سبق کې منګه جو دا ویلو چې مړو د پاره ایصال ثواب دا دوم په باندې جایز دی او معتزله نه مني دغه شان دی الله تعالی د هر چا دعاګانې قبلې او حاجتونه پوره خدای لپاره شرایط دا خبره مونږ بیا له کافر دعا چې دا قبلې کې کنه قبلې کې دای مبارک او د علامات د قیامت مبارک مونږ خبره اترې کړې نن سبق کې مونږ د مجتهد مبارک خبرې کوم په دې خبره باندې ځان په اقوال پکړ دي چې مسائل چې نن د په دوه قسم دي یو ویل کېږي مسائل شرعیه دویم وی مسائل عقلیه مسائل شرعیه دي ته ویل کېږي چې د هغه د اثبات تعلق ته نه د عقل سره نه وي پوه شئ بیا د مسائل شرعیه په دوه قسم دي یو اصلي دي یو فرعي دي اصلي لکه دا عذاب قبر دی او دغه شان دی موږ وایو چې امر د وجود لپاره دی نه هي تنن د منی لپاره راځي دغه شان دی او یو احکام فرعیه دي فرعیه مسائل لکه موږ وایو په روزه په دغه باندې په ویني باندې روزه ماتيږي نه ماتيږي یا په قې باندې په ویني باندې او داس ماتيږي کنه ماتيږي یا په قې باندې روزه ماتيږي نه ماتيږي دا ټول خبره د اتفاقی اختلافي مسائل دي او دویم دي مسائل عقلیه مسائل عقلیه ته ویل کېږي چې هغه په عقل په دلیل عقلی سره ثابتېږي هغه دلیل عقلی کوم چې د قران او د حدیث نه جنن دا مستنبط نو دا د زمنګ دغه داري چیرې مجتهد آی کس ته ویل کېږي چې هغه کوشش کوي نو دا مجتهد چې کا مسائل عقلیه وي کا مسائل شرعیه وي او په شرعیه کې کا بیا اصلیه او کا فرعیه وي نو دې په خطا کېږي هم او دې په برابرۍ کې هم پوه شو باندې ها او دویم دغه دار چې بعض اشاعره او معتزله هغه وایي چې کوم حکم چې دسی وي چې هغه داغي تعلق د مسائل شرعیه او فرعیه سره وي مسائل شرعیه فرعیه سره وي نو پای کې چې کله هم مجتهد ترندای اجتهاد وکړو نو د مصیب د خطا کیږي نه پوه شو باندې ها زمونږ مسلک دار چې څومره چې مسائل دي کاغه مسائل عقلیه دي کا مسائل شرعیه دي او یا په شرعیه کې کاغه اصلیه دي او کا فرعیه دي خو چې مجتهد به نو مجتهد کله برابرېږي او کله ترنده سکیږي خطا کیږي او بعض اشاعره او معتزله او دغه مسلک ده چې دا دغه ترنده همیشه د پارسوي د برابر وي د خطا کیږي نه بیا دا وایي چې مسائل اجتهادیه وې دي کې اصل اختلاف دا په بل مسله کې دي چې دا الله تعالی حکم په هر یو کار کې معین دی او که معین نه دی نو بدی کې سلور مسلکونه دي یو مسلک دا دی چې مسائل اجتهادیه په دې کې اجتهاد نمخ کې دا الله تعالی یو حکم چې دا معین دی دا الله تعالی یو حکم به سره معین دی او دا چې نه دا اکثر معتزله مذهب دی دویم دا دی چې هغه وایي چې دا اجتهاد نمخ کې الله تعالی یو حکم چلن دا پرې کې متعین نه لري پوه شئ او دا دنه دا د بعض متکلمینو مسلک ته بعض چې الله تعالی حکم متعین دی خو هغه حکم چلن دا قطعی دی دا د متکلمینو یو جماعت ده او څلورم چې هغه حق مذهب دی زموږ مسلک داري چې د بهر یو حکم کې د الله بهر یو حکم کې د اجتهاد نمخ کې د الله تعالی یو حکم چلن دا موجود دی حکم دلیل ځنی دی چې کله مجتهد هغه ته ورسېدو چې ته به ثواب ملو شي او کا دوچن ثواب ورته ملو شي او هغه ته ونه رسېدو یو قسم ثواب ورته ملاوي پوه شو باندې بیا دا چې کله مجتهد نن دا خطا شي نو د په ابتدا او په انتها دوانو کې خطا کیږي او کنه په ابتدا کې خطا په په انتها کې خطا کیږي د ابتدا نه مطلب دلیل دی د انتها نه مراد نن دا حکم دی نو مجتهد چې خطا کیږي نو دا په دلیل او په حکم دوانو کې خطا کیږي او کنه صرف په حکم کې خطا کیږي نو بدی کې اختلاف ته او اکثر مشایخ او شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه او چې مجتهد چې خطا کیږي نو دې په اوله کې یعنی په دلیل کې او په حکم دوانو کې خطا کیږي او دویم مسلک ته نه هغه دار چې ودار امام صاحب رحمت الله علیه مسلک ته چې په دې صرف په حکم کې خطا کیږي اگر چې په دلیل کې برابرۍ او د الله پاک ثواب چلندا په دې کې ورکړي پوه شو به معنی نور دې خبره مکمل وضاحت تاسو په توضیح او تلویح کې بکړی
بیا دا خبره چیرې مجتهد نه دا خطا کیږي نو دی باندې سلور دلیلونه چې دا پیش کړی دي یو د سليمان عليه السلام واقعي ذکر کړ د سليمان عليه السلام او د حضرت داوود عليه السلام واقعا او دویم هغه آثار او احادیث ذکر کړی دي چې پای کې اجتهاد د پای کې دادي چې اجتهاد د ثواب او د خطا به منځ کې او بل دا چې دریم نمبر چې قیاس لري کړل او سلورم د شریعت کې چې ورې کې د اختلاف نشته وګورئ تاسو اوس خبره کو پرې کې سمینس کړل جوړو والمجتهد في العقليات والشرعيات الاصليه والفرعيه قد يخطئ وقد يصيب مجتهد په مسائل عقلیو کې مسائل عقلیه ماته سوي چې هغه په دلیل عقلی سره ثابتېږي والشرعيات او هغه مسائل چې شرعي شریعت ولګي چې هغه د عقل سره تعلق نه وي اصلي دی بیا شرعي بس وخت قسم دي اصلي او فرعي نو په دې ټول دا مجتهد زموږ مسلک دار قد يخطئ وقد يصيب چې دې کله کله خطا کیږي او کله کله صحیح کیږي وذهب بعض الاشاعره والمعتزله او بعض اشاعره او دغه دې طرف ته تللی دي معتزله الى ان كل مجتهد جهر مجتهد في المسائل الشرعيه الفرعيه په هر مسائل شرعيه کې هغه شرعيه بس التي لا قاطع فيها چې پای کې دلیل قطعي نه وي پای کې دلیل قطعي نه وي مصیب دې پکې برابر دی دې غلطي کې نه وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم او دا اختلاف اصل کې ببل اختلاف باندې مبني دی هغه اختلاف دا دی چې الله تعالی دا حکم په هر مسلک معین دی او کنه دی وهذا الاختلاف مبني على اختلاف في ان الله تعالى في كل حادثه حكما معينا چې په هر یو حادثه کې الله تعالی حکم معین دی ام حکمه في المسائل الاجتهاديه دي یا حکم دا هغه په هغه مسائلو کې چې کوم اجتهادي ما ادى اليه راي المجتهد هغه چې هغه کیږي حواله شوی رائے د مجتهد دا نو کم کسان چې په هر مسله کې حکم معین دی الله طرفنا نو دا مجتهد بیا کله خطا کیږي او کله برابرېږي چې کله دا الله تعالی طرف حکم معین دی خو مجتهد کله هغه ته ورسي او کله ونه رسي چې ورسي ورته د دوچن اجر دی چې ورته نه رسیدو یو قسم اجر دی مهنت ثواب کو ورته ملو شي کنه وایي به نه او دویم دا چې د الله تعالی حکم معین نه بلکې د مجتهد چې سو جدا صحیح ده نو دا معتزله ده پوه شئ بیا وتحقيق هذا المقام تحقيق د دې مقام دا دی چې ان المسائل الاجتهاد مساله الاجتهاديه واذا مساله اجتهاديه اما ان لا يكون من الله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد او يكون چې په دې مسله کې با د الله تعالی طرف نه د اجتهاد نه مخکې به یا حکم معین وي یا پکې نه وي کچرته حکم پکې معین وو دا دغه مسلک ته دا حکم کې متعین نه نو دا اکثر معتزله او دغه مسلک دی چا مسلک دی د بعض اشاعره چې په هر مسلک کې د الله تعالی د طرف نه یو حکم متعین نه دی او چې مجتهد کمی دا ورسېږي دا صحیح دی یلګه پوه شو به معنی ها لکه مثال لري او په دې کې بیا موږ وایو چې لکه دا حق ډیر دی لکه امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ چې دم ناقض الوضو نه دی زموږ په باندې ناقض الوضو دی زموږ دم صحیح دی دا هم صحیح دی لکه موږ هم احتیاط کړه هغه هم احتیاط کړه پوه شئ او یکون دا ذم مسلک دی چې د الله تعالی طرف نه بګي حکم متعین وي دا بعض فقهاو مسلک دی چې الله تعالی طرف نه حکم متعین دی خو باغی باندې دلیل نشته دلیل په قائم نه دی لکه پوه شو به معنی او اما لا يكون من الله تعالی دلیل لا الله تعالی طرف به دلیل نشته او یکون یا به دلیل وی یعنی الله تعالی طرف نه حکم معین دی او باغه حکم معین باندې دلیل مشتره اوس په دې کې اختلاف دی چې دلیل قطعی او که دلیل ظنی دی نو وذلك الدليل اما قطعي دغه دلیل یا قطعی وي او دا د متکلمین او د جماعت مسلک ته دریم مسلک به د متکلمین د جماعت شو چې دوی وای چې په هر مسلک کې د الله تعالی طرف نه حکم متعین دی او بای باندې دلیل قطعی موجود دی او ظنی یا ظنی زمونږه مسلک دار چې په هر مسلک کې د الله تعالی طرف نه حکم متعین دی خو هغه حکم ظنی دی دا انسان چې په دلیل ظنی په ذریعہ سره راغی ته ځان رسي فذهب الى كل احتمال جماعت و هر احتمال د جماعت تللی یعنی لاول تجرین د لکه اکثر معتزله دویم ته بعض فقها دریم ته متکلمین او سلورم ته جدا اهل سنت والجماعت والمختار
مختار یې نه غوړه کړل شوی دا څلورم قول ادا دی ان الحكم معين چې دا حکم په هر مسلک معین دی وعليه دلیل ظني او پرې کې دلیل ظني دی ان وجده المجتهد اصاب کچرته اومون دا دلیل را دی مجتهد نو دا صحیح شو وان فقده اخطا او کدا ورکوا غیلرا یعنی مطلب وای نه موندو جو ده خطا شو والمجتهد غیر مکلف باصابته او وې مجتهد چې دا مکلف نه لري بخامخه اصابت تبرسي صحیح کېدو تبرسي کله کله غلطي کوم بریږي لغموسه وخفائه د وجه د ډیر باریک کېدو درینه او د وجه د خفي کېدو درینه فلذلك لدي وجه كان المخطئ معذورا چې دا خطا کوم کې معذور دی بل ماجورا بلکې اجر ورته ورکول کېږي بریږي فلا خلاف على هذا المذهب نو پر اختلاف نشته په دې مذهب کې فی ان المخطئ ليس بآثم چې کوم په اجتهاد کې خطا شي نو دی خو ګناهګار نه دی ګناهګار دی نه دی وانما الخلاف او اختلاف په دې کې دی فی انه مخطئ ابتداء او انتهاء چې دی په ابتدا کې خطا شوی دی په انتها کې خطا شوی دی د ابتدا نه مراد سره دلیل او د انتها نه مراد سره حکم اي بالنظر الى الدليل والحكم جميعا يعني بنظر کو دلیل حکم ته واليه ذهب بعض المشايخ او دي د بعض مشايخ ته او مختار شیخ ابي منصور او د امام ابو منصور ماتريدي رحمت الله عليه مسلک ته چې لکه دې په دې دلیل کې او په حکم وانو کې جندا سره مختلف او دویم مسلک او انتهاء فقط یا انتهایی یعنی صرف پر هدايه کې جندا لګره د صدر شریعت او د علامه فخر الدین بزدوی رحمت الله علیه او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دار چې صرف پر دلیل کې خطا ده پر د حکم کې فقط اي بالنظر الى الحكم يعني بنظر کول سره حکم سره حيث اخطا فيه چې د خطاګي به دي کوي نه اصحاب فی دلیل اگر چې په دلیل کې سوي صحیح حيث اقامه على وجه مستجمعا دغه قائم کړه دا په دې طریقه باندې مستجمعا چې د جمع کون کې بجميع شرائطه وارکان په ټول شرایط او ارکان سره واتا بما كلف به من الاعتبارات او راتلکه دې په سره کم چې مکلف کړه شوی دی قیاساتونه اعتبارات نه مراد قیاسات وليس عليه من الاجتهاديات او نه دا په اجتهادیاتو کې اقامه الحجه القطعيه قائم ولا دلیل قطعي التي مدلولها حق البته شيء مدلول حق والدليل على ان المجتهد قد يخطئ بوجوه وسبدي خبره ما دلیل چې دا مجتهد چې دا کله کله خطا کیږي نو بری باندې سلور دلایل پیش کړی دي نمبر 1 دلیل د حضرت سليمان عليه السلام او د حضرت داوود عليه السلام واقعا قران مجید کې الله تعالی فرمای وداوود وسليمان اذ يحكمان في الارض اذ نفشا فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين دا یو سړی پټیو هغه د شپې غړي بيزيرالي هغه د فصل جنن دا خراب کو سهار کې داوود عليه السلام فیصله عدالت ولګیدو د لاړو حضرت داوود عليه السلام کیس وکړو چې لکه دې سړي د بوټو نقصان کړه دي او د دې نقصان او د دې غړو نقصان برابر دي نو ورته دا غړي د لورکا غړي ول ورکړل دي بلار باندې روانو واپس شو نو سليمان عليه السلام ول وشل کوي موږ د فیصله و موږ د فیصله وکړه سليمان عليه السلام دې سینا دا والا ته د غړوال دی ته پټي والا او پټي وال دی ته غړي واخلا وېتل یې غړو نه ځان لچې نه پېوم باسا او د دې غړو نه چې نه ځان وړې هم باسا او چې کله دا پټي دغه تر اور شو دغه مقدار تر اور شو بیا بدل دا پټي ورکو تعالی بستا دغه در کی سليمان عليه السلام چې کله دا فیصله وکړه داوود عليه السلام ډېر خوشاله شو دا دعا وکړه چې الله شکر دې زما بچی کې دا صلاحيت پیدا کو نو ګورل لګي داوود عليه السلام چې کوم اجتهاد وکړو د بری اجتهاد کې خطا شو واسطه به لکه پیغمبر خطا شو نو پیغمبرم خدا کیږي پیغمبر څو فرشتہ کو نه خدا کیږي خدا عام خلکو په اجتهاد کې د پیغمبر په غلطۍ کې فرق دار چې پیغمبر چې کلم غلط شي نو الله تعالی ورته تنبیه کوي په ټیم باندې عوام خلکو خدا خبر نه چې هغه په اجتهاد کې غلط شو نه ته تنبیه نه کیږي پوه شئ نو دا وی الاول قوله تعالی ففهمناها سليمان ففهمناها منغا ففهموا قدري مسلي سليمان سلام تا والضمير للحكومه او للفتيا ضمير دي حکومت راځي ففهمناها يا للفتيا دي فتيا جواب ورکولږي ولو كان كل من الاجتهادين صوابا کچره دواړه اجتهادونه جنندا برابر وي لما قال التخصيص سليمان عليه السلام بذكر جهادا نو بیا ولې سليمان عليه السلام دا ذکر کول جنندا دي بس خاص وجه نه لان كل منهما قد اصاب الحكم حينئذ وفهمه ځکه هر یو جنندا رسیدل حکم ته بدا وکه او فهم داګه الثاني دویم دلیل چې هغه احادیث او آثار په دې خبره باندې دلالت کوي چې الله پاک پیغمبر اسلام فرمایل دي چې مجتهد ته دوچن اجر ملاويږي او کم چې خطا شونه ته یو چن اجر ملاويږي لس نیکه ورته ملاويږي نو کدي باندې فرق نه نو بیا به ثواب کوم فرق نه
الاحاديث والاثار الداله احاديث او اثار دلالت کوي على تردید الاجتهاد په تردید اجتهاد کو بین الصواب والخطا د ثواب او د خطا په منځ کې د صحیح او د غلط په منځ کې بحيث صارت متواتر المعنى چې دا حدیثونه رسیدلي دي متواتر المعنى ته قال فرمایلی علیہ الصلوۃ والسلام ان اصبت فلك حشر حسنات کچته تو ورسیدي دیتا جستاره بار لك حق تو ورسیدي جلس نه کوي و ان اخطات فلك حسنه واحده او کچره خطا شو یو نه کوي جستاره بار فلك حسنه واحده وفي حديث اخر او بل حدیث کې جعل للمصيب اجرين چې کم کس حق تو ورسیدي دغه لپاره دو اجرونه دي لکه پوه شو مې معنی ولل مخطئ اجرا واحدا او د مخطئ لپاره چې کم کس پر اجتهاد کې خطا شو نه لپاره یو اجر دی وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ابن مسعود د اول په مسله کې جنې تاسو بری دا کې ویلي دی په سراجی کې چې بری کې راغې نه خبره تر کوله نو هغه چې ان اصبت فمن الله کچرته دا رشا و دا خبر صحیح و چې ما طرف نه و الا کنا دا الله طرف نه و الا ک صحیح نه نو فمني ومن الشیطان دا ما د شیطان طرف نه لکه پوه شئ وقد اشتهرت تخطئات الصحابه بعضهم بعضا في الاجتهادات او بل دا کنه چې مجتهد کله کله خطا کیږي په دې باندې دلیل لري چې ګوره صحابه کرامو یو فیصله کړی دا او بل صحابي دا فیصله غلطه کړی دا نو چې بل صحابي دې فیصله غلطه کړی مطلب دا دی چې د مجتهد غلطي کی پوه شئ دریم نمبر القياس مظهر لا مثبت چې قياس دا مظهر دی دا مثبت نه دی د قياس په ذریعہ سره حکم ظاهر کیږي ثابت کیږي نو ثابت کیږي نه مخکنو په ذریعہ سره نو فإن ثابت بالقياس ثابت بالنص ايضا معنى دا ثابت بالقياس ثابت بالنص وی دا غرنګ معنی وقد اجتمعوا او وقد اجمعوا على ان الحق فيما ثبت بالنص واحد لا غيره او اجماع کړي دي خلکو چې هغه شی چې سره ثابت نه هغه یوي هغه ډیر نه وي الرابع وسلورم داله چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په شریعت کې لکه بریږي سفرق چې نه نه راغله دا اشخاص و مېس کې چې دغه اجتهاد بسې او د خلکو اجتهاد بغلطي د مکه والا بسې د مدینه والا بغلطي او هر یو حکم چې نه عام ذکر کړل انه لا تفرقه في العمومات چې نشته فرق په عمومي احکاماتو کې الوارده کوم چې وارد شوی په شریعت نبینا صلی الله علیه وسلم بین الاشخاص ومن ذا اشخاص کې فلو كان كل مجتهد مصيبا که هر مجتهد چې صحیح وګڼي نو لازم شو اتصاف الفعل الواحد موصوف کول یو فعل بالمتنافيين په دوه متنافسونه د چاغه منع او اباحت او سیات الفساد او الوجوب العلمي وتمام تحقيق هذه الادله والجواب او طول تحقیق د دې ادله او جوابونه د دلیل مخالفینونه یطلب من کتابنا دا طلب کولږي زموږ په کتاب کې التلويح فی شرح التدقیق نو تلويح توضیح تلويح کوي دي کنه حاجی مخکې مولوی په کلاس په وله دا بل بسوم ما ختمه کوم ورسل البشر افضل من رسل الملائکه یو طرف ته جنین دا فرشتي دي او بل طرف ته انسانان دي نو انسانان غوړه دي او که فرشتي غوړه دي نو بدی کې دا خبره د زمنګ مسلک داره چې د عام انسانان د عام فرشتونو غوړه دي عام انسانان د عام فرشتونو غوړه دي او د انسانانو هغه پیغمبران د فرشتو د پیغمبرانو غوړه دي یعنی په فرشتو کې هم بعضی دي چې هغه پیغمبران دي پیغمبر مطلب پیغام لیکونکي دي جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام نو دا زمنګ مسلک داره چې عام فرشته د عام مسلمانان دا عام مسلمانان غوړه دي او په انسانانو کې رسولان غوړه دي د انسانانو رسولان غوړه دي د فرشتو د رسولانو صحیح ده د عام خلکو نه مراد دار کم جنو کوکار او د خلک د پیغمبران نه دي ورونو نیکان خلک دي او نو پاتې شو دا ګڼکپان مړکپان دا اخو دغه خلک نو اخو دغه غولای کله نام بل هم الله پکې د سره دینه لکه پوښتنه به باندې زمونږ مسلک دار او معتزله دا وایي چې لکه دا فرشتي غوړه دي انسانان نه دي غوړه نو زمونږ خپل دلیل دی دا خپل دلیل دی بسم الله کوي ورسل البشر افضل من رسل الملائکه د انسانانو رسولان دا د فرشتو د رسولانو نه غوړه دي ورسل الملائکه افضل من عامه البشر او د فرشتو هغه رسولان دي دا د عام انسانانو نه غوړه دي پوه شو به معنی وعامه البشر افضل من عامه الملائکه او عام انسانان دا د فرشتو د عام فرشتو نه دا غوړه دي اما تفصيل رسل الملائکه على عامه البشر یعنی غرواله د فرشتو د رسولانو په عام انسانانو باندې فبال اجماع دا اجماع هم به مناقض ده بل به ضرور به خبره ده چې لکه انسان جنن دا فرشتي دا کله رسیدي شي دا رسول فرشتي
واما تفضيل رسل البشر على رسل الملائکه او هر چې غورواله د انسانانو د رسولانو له پر رسولانو د ملائکه او په عام بشر باندې په عام ملائکه باندې فلوجوه دې وجودي یو خدای نمبر 1 دلیل دار چې الله تعالی حضرت آدم علیه السلام چې کله پیدا کو نو فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو ته سجده وکړئ نو د فرشتو دا او سجده چې نه دار ادنا اعلی دیږي نو د فرشتو ته چې الله پاک حکم کړی چې سجده ورته وکړه ځکه چې د انسان دا غوړه دی د فرشتو نه ځکه ورته الله پاک حکم کړی دی کنه او دغه وجه نه شیطان چې دا انکار کړی چې انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين الاول نمبر 1 دلیل لري ان الله تعالی امر الملائکه چې الله تعالی حکم کړی ملائکه د سجود په چې دوسر علی آدم علیه السلام ته علی وجه التعظیم والتکریم دا په طریقه د تعظیم او تکریم بدلیل قوله تعالی په دلیل الله تعالی په قول حکایت عن ابلیس چې الله تعالی دا قصه بیان کړی د ابلیس نه ختم بشو وقاسه ما به بیګا وزن تعالی لوخه ارایتک هذا الذي كرمت عليه اے دا کسته چې تا ما غردا د غرواله ورکړه د ما باندې دا کسته چې تا د غرواله ورکړه په ما باندې قال انا خير منه زغورم ددنا خلقتني من نار وخلقته من طين ومقتضى الحكمه او مقتضى الحكمت امر دار الامر الادنى بالسجود للاعلى دون العكس چې حکم د سیدی چلندار ادنا اعلی دګي د اعلی ادنا ته نه کیږي خوشوي اساني دویم نمبر دا دی چې الله تعالی فرمایل دی په قران مجید کې چې علم ادم الاسماء كلها الله تعالی آدم علیه السلام د ټول نمونه جندا خود دیو نو ځکه آدم علیه السلام خو چې لکه آدم علیه السلام په ټول معزز او بهتر او غوره دی الثاني دویم دلیل ان كل واحد من اهل اللسان چې هر واحد اهل اللسان يفهم پويږي من قوله تعالی د الله تعالی په قول باندې چې علم ادم الاسماء كلها اذ ذکروا الله پاک آدم السلام ته ټول نمونه ان القصد منه چې قصد دینه دار الى تفضيل ادم على الملائکه چې غرواله د ادم راشي په چا باندې په ملائکه باندې و بیان زیادت علمه و استحقاقه التعظیم و تکریم او بیانول د زیادت علم د استحقاق د تعظیم و تکریم دی الثالث دریم نمبر دریم دار چې الله تعالی فرمایلی ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران العالمين چې الله تعالی آدم علیه السلام د نوح علیه السلام د ابراهیم علیه السلام خاندان او د عمران علیه السلام خاندان د دوی په ټولو مخلوقاتو باندې دغه ور کړه غوړول ور کړه او په مخلوقاتو کې فرشتي چې نن دا عمر علی نو په فرشتو باندې دغه لکه پوه شوي اے الثالث قوله تعالی ان الله اصطفى بشک الله پاک غرواله ورکړه چا چا ته آدم علیه السلام ته نوح علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ته خاندان ابراهیم خاندان آل عمران آل عمران نه مراد د غری د مریم علیه السلام او یا دا چې عمران نه مراد چې د حضرت موسی علیه السلام پلار دی دا غنو عمران نوم یو قول مطابق ها والملائکه او ملائک من جمله العالم او ملائکه مو د ټول عالم ندي نو ځکه د دون مقرر دي وقد خص من ذلك بالاجماع او خاص کړی شي د نه په اجماع سره عدم تفصیلی نه غرواله د عام انسانانو پر رسول الله ملائکه باندې فبقي مامونا به فيما عدا ذلك ولا خفاء في ان هذا المساله ظنيه چې دا وسوي کنه چې دوی د دین دا معلومیږي دا خو ظنی دي نو وای کوم خبره چې په ظنی کوم عقیده چې ظنی داغي دلیل هم ظنی کوم عقیده چې قطعي داغي دلیل هم قطعي ولا خفاء في ان هذا المساله ظنيه يكتفي فيها کافی وایي کې دلیل ظنی الرابع سلورم نمبر دارا ګوره چې انسان چې کنه انسان غوړه ذکر چې انسان له الله پاک جننده خواهشات ورګړي دي انسان له الله پاک علمي او عملی فضیلت ورکړي دي او دا شان رکاوټونه ول ورکړي دي غصه ول ورکړي دا نو او د دې باوجود الله عبادت کوي او الله پاک دې دونه غوړه کوي چې خپل رسول ګرځي او فرشتو کو لګا دا طاقت نشته لري باقي د ګناه طاقت نشته لري باقي غصه نشته لري نو چا نیکی نه کوي نو سبا کوي بل چې موږ د نیکی کول ګران دي او خو د نیکی کول او د دې سن لګا څنګه موږ ساخلو خو شو معنی الرابع سلورم نمبر ان الانسان قد يحصل الفضائل والكمالات العلميه والعمليه چې انسان دا حاصلوي فضائل او کمالات علميه او کمالات عملی ما وجود العوائق والموانع سره د دې چې موجودي رکاوټونه عوائق رکاوټونه والموانع موانع من الشهوه لك شهوت والغضب او غضب ده یعنی غسره وصنوع الحاجات ضروريه او دغه شان دي هغه ضروري حاجات کې مشغولېدل دي ظاهرېدل دي الشاغله عن اكتساب الكمالات چې دا مشغوله کوي انسان لره د کمالاتو د غټولنا ولا شک او شک نشته د بریګه ان العبادت وقسم المال چې عبادت او مال کا کمال کټل مع الشواغل وصوارف سره د دین چې مشغولتیا پکې همي سره د دین چې موانع پکې همي الشق وادخل في الاخلاص دا ډیر زیات سخت او دا دخیل دی په اخلاص کې فیکون افضل د انسان غوړه دی لکه پوه شو به باندې
نو دا څلور دلایل په دې باندې غوښول چې انسانان چې دا غوړه دي سره د فرشتونه وز معتزله او بعض اشاعره او فلسفه دا غي مسلک دار چې دا فرشتي چې نه دا غوړه دي په انسانانو باندې او دیم ځان لپاره څلور دلیل پیش کړي یو دا کوي چیرې ملائک چې دا مجرد دي یعنی صرف روح مجرد دي زموږ په هغه وی جسم می سمني زموږ جسم دي جسم لطیف هغه ته چې دا حاصل له او بل هغه چې لکه دا دا حیولا او درینه پاک دي او د اسبابونه پاک دي د شر نه پاک دي پوه شو به معنی نو جواب ولا موږ دغه ورکړه دی چې دا د فلسفي اصول دي دا د اسلامي اصول لري وذهبت المعتزله والفلاسفه او مترری معتزله او فلاسفه او بعض شاعره في الى تفضيل الملائکه چې ملائک چې انداسري غوړه دي وتمسكوا بوجوه او دو دلیل نه ولا په اوسو طریقو سره نمبر پای کې راځي ان الملائکه ارواح مجرده چې دا صرف ارواح مجرد دي یعنی صرف مجرد روحونه دي جسم نه له او زمونږ د اهل والجماعت مسلک دار چې دا ملائک چې د جسم لطیف حاصل دي څور حاصل دي جسم لطیف ورته حاصل دي او د فلسفه مسلک دار چې دا صرف روح دي کاملتون بالعقل او چې دا بالفعل چې دا کامل دي کاملتون بالفعل کامل دي بالفعل یعنی انسان د خپل کمالات او بذری سره د خپل نفس مجاهدات او ریاضات او بذری سره ځان چې دا کمال درسي او فرشتي بالفعل کامل دي واښو به نه معنی مبرئه عن مبادئ الشرور والافات او دا فرشتي څخه افضل دي چې دا مبرئ دي د اسباب د شر نه او د آفات مصیبتونو لکه شهوت او غضب شو په انسان کې شهوت او غضب د فرشتي کې وېدا نشته نو فرشتي غوړه شوي وعن ظلمات الهيولا والصوره او د تیرو د هيولا او د صورت نه موږ هغه چې هر شی د هيولا او د صورت نه جوړ مرکب د فرشتي دي سينري او نور انسان دي سينري قويه دا قوي دي على الافعال العجيبه عجيبه په کارونه کوي په خاصه معنی کې په یو کلی په منځ کې چغه واله ټول کې خدای تباکو نو انسانان خو دې نشي کولای عالمه بالقوائن ماضيها واتيها من غير غد او هر یو کار چې نه کوي په ماضي کې کوي په راتلونکي باندې په ماضي او په راتلونکي په ټول کارو باندې پوه دي نو دا بغیر باندې پوه دي نو موږ ورته وایو جواب دا دی کار نږدې جواب دی ان مبنى ذلك على الاصول الفلسفيه دون الاسلاميه چې دا کومه خبرو کړې دا فلسفي خبرې دي دا اسلامي خبرې دي زمونږ کار د فلسفي سره نه فلسفي هغه مسائل موږ نه منو سره یاګه پوه شو به معنی دویم دلیل لاغو ته حاصل د دې دا کنه چې الله تعالی ګور په قرآن مجید کې ویلي دي علمه شدید القوا چې دې فرشتي دي انسان ته جننده قوت دي چې مضبوط طاقت والدي او دغه شان نزل به روح الامین نو دا فرشتو دا دین چې نه دا انسانانو ته خود لري پیغمبرانو ته خود لري نو فرشتي معلم شوي او استاد سینم دغه چې استادان شوي او پیغمبران ته دا څه شولو شاګردان شول او دا خطا ته پته ده چې معلم چې په متعلم باندې نو دا قانون کلی نه کله کله شاګرد چې د خپل استادانو ډیر اوچت شي اسانی دویم نمبر ان الانبیاء مع كونهم او دویم دا کنه چې دا فرشتي چې انداسه مبلغین وي دا خپل خبرې نه کول دا الله ورته ویل چې سوا ان الانبیاء چې انبیاء مع كونهم سره د دین افضل البشر سره د دین چې دا په انسانانو کې ټول غوړه دي يتعلمون دو ذکر کړی دا ويستفيدون منهم او فائدې حاصل کړي د دې فرشتونه بدلیل قوله تعالی علمه شدید القوى چې ذکر د قرآن مجید د پیغمبر علی السلام ته کس هغه مضبوط طاقت ولري جبريل علی السلام وقوله تعالى نزل به الروح الامين ولا شك او شک نشته په دې خبره کې ان المعلم افضل چې معلم چې انده افضل وي د متعلم نه لکه پوه شوي نو جواب سره ان التعليم من الله تعالی چې یو خدای دې تعلیم د الله طرف نه ورکړل شوی ول ملائکه انما هو المبلغون ما ملائکه صرف چې نه مبلغون د صرف تبلیغ ورکوونکي دي یعنی د صرف رسونکي دي نور دا کار د چاره الله او ډیر کړه د چې استاد د خپل شاګرد خپل استاد نه مخکېږي خاجي بل دا دی کنه الثالث دریم نمبر دی وای چې لکه عام په کتاب او په سنت کې دا خبره ده کنه چې د ملائکه ذکر مقدم کړي د انبیاء او په ذکر باندې لکه وای کل امن بالله وملائکته وكتبه ورسوله آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسوله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ایمان څه شی دی الايمان ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسوله نو بهر دی کوئی د ملائکه مخ کړي دي او رسولان رسو کړي دي او کوم څه چې مخ وي نو دا غوړ وي کوم چې ورستوي جو هغه کوم چې غوړ نه جو هغه ورستوي نو دلته دا کړي دي نو ورته وایو کنه چې دا ځکه مخ کړي دي چې د ملائکه هغه وجود د انسان د وجود نه مقدم دی نو دا ځکه مخ کړي دي واښو به معنی
او بل دا چې دا رسولان چې دا خو بیا هم د خلکو تخکاری خو فرشتي خو پټي دي چې تخکاری نو په فرشتو باندې ایمان لرل څه ضروري چې هغه پټي دي په غیب باندې ایمان لرل دي. الثالث دریم دلی انه قد اضطرد في الكتاب والسنه عام دي دا خبره په کتاب او په سنت کې تقدیم ذکر ما لا ذکر الانبیاء یعنی چې د فرشتو ذکر مخکې راغلی دا په انبیاء د ذکر باندې وما ذلك او نبي الا لتقدمهم في الشرف والرتبه چې دا په تقدم دي د اصل په مرتبه کې او په شرافت کې والجواب جواب دا ان ذلك لتقدمهم في الوجود چې دا تقدم دي دا په وجود کې راغلی مطلب دا چې دا فرشتي الله پاک مخکې پیدا کړی دي انسان نه او لان وجودهم اخفى بل دا چې وجود دو چې دا پټ دي فالايمان بهم اقوى وبالتقديم اولى لکه پوه شو باندې وسويه سلورم نمبر لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون چې په دای کې چې کنه په دای کې عام حالاتو کې دادي چې کله لاول خلق ادنا ذکر کوي او بیا خلق څه ذکر کوي اعلی ذکر کوي لکه خلق ولا کوي وای دا کار چې کنه وای نه وزیر کې نه وزیر باچا کړه نه وزیر کې نه وزیر باچا کوي نو لکه وزیر کمزور دی او دا باچا چنده سوي لوی نو عام طور باندې چې کم ادنای نه غلا اول ذکر کیږي او کم چې اعلی یا بیا څه ذکر کیږي لکه الله پاک قرآن مجید کې ذکر کړه لن يستنكف المسيح شرم نماز عيسى عليه السلام ان يكون عبدا لله چې الله بندشي ولا الملائکه لن ملائک مقرب نو ایدل کې د عیسی علیه السلام ذکر اول شوی دی ځکه چې ادناره انسان ادناره او فرشتي چې دا غوړي دا سلورم دلیل دی نو ورته چې دا خبره لګیریس نه چې نسوارا چې نه او د عیسی علیه السلام تعظیم کو او عیسی علیه السلام لوی غنو چې دا الله زوی دی ولی دا الله زوی دی ځکه چې بغیر د پلان نه پیدا شوی دی نو وای دا تعجب خبره نه چې دی خو لا بغیر د پلان نه پیدا شوی دی او فرشتي دي چې هغه نه پلان شو نه مورسه دا غي نه بغیر پیدا نو چې هغه شرم نه محسوس نه دی بولی شرم محسوس وګوره الرابع قول تعالی سلورم د الله تعالی قول له ختم کم کنه دې دا سب کتاب کولاو لا يستنكف المسيح هیڅ حیا نه کوي عیسی علیه السلام اي يكون عبد لله چې شي بندر الله ولا الملائکه المقربون مقرب فرشتي فان اهل اللسان يفهمون ذلك اللسان پويږي من ذلك الذين افضليه يفهمون فهم کوي د دینه افضلیت د ملائکه د عیسی علیه السلام نه اذ القياس في مثله ځکه چې قیاس په مثال لريږي الطريق من الادنى الى الاعلى ترقی د ادنى نه وی اعلى ته نو عیسی علیه السلام ادنى او د چې د اعلى لا لك لا يستنكف من هذا الامر الوزير ولا السلطان شرم نماز د دین نه وزیر او نه سلطان او د سینې ولګي چې السلطان ولا الوزير ثم لا قائل بالفصل بين عيسى عليه السلام وغير من الانبياء او قائل بالفصل نشته چې عيسى عليه السلام او نور انبيو کې جندا فرق ده جواب سره ان النصارى استزعموا المسيح چې نصارا دو غړ غړل او لوی غړل عيسى عليه السلام بحيث يترفعوا چې دو اوچت غړو دا د سمجھ دی اوچت غړو من ان يكون عبد من عباد الله تعالی چې د الله د بندگانو یو بندشي بل ينبغي يكون ابن له بلکې مناسب دا وي اسقاره چې دا الله زوی شي ولي لانه مجرد لا اب له ځکه دا مجرد د پلان نشته وکانه یبرئ الاقمه والابرص او د مرزاده یعنی دغه پیدایشي رون او برګي مرض ولا جوړوي ويحيي الموتى مړي ژوند دي بخلاف سائر عباد الله من بني ادم فرد عليهم نرد شو برمانه بانه لا يستنكف من ذلك المسيح چې شرم نه محسوسي د عبادت نه د عيسى عليه السلام او نه عيسى عليه السلام ولا من هو اعلى منه في هذا المعنى او نه هغه چې د دین اوچت په دې معنی کې تاسو وایي چې عيسى عليه السلام د الله بنده څنګه نشي کېږي چې د بغیر د پلان نه پیدا شي نو وایي د خلا بغیر د پلان نه پیدا شي فرشتي دي چې پلان د مون نه بغیر پیدا شي چې هغه شرم نه محسوس نه دی بس شرم محسوس کی وهم الملائکه الذين او داغه ملائک دي لا اب لهم ولا ام لهم جنون پلار تا غوښته نه موشته ويقدرون باذن الله تعالی او قادر دي په الله تعالی په کوم باندې على افعال اقوى په اوچت په مضبوط کارونو باندې واعجب او په لوی کارونو باندې من ابراء الاكمه والابرص چې هغه د پیدایشي اړندونه او د برګي مرض والنه داغه نه ډیر لوی دي کارونه واحيا الموت ژوندونه مړ کول فالترقي والعلو نو اذا ترقي او دا علو چدیدل انما هو في امر تجرد دا صفه تجرد صفه تجرد پر کار کړي او اظهار الاثار القويه او صفه قوي اثار ظاهرول لپاره لا في مطلق الكلام والشرف نه په مطلق کمال او شرافت کې فلا دلاله على افضليه الملائکه نو دا د ملائکه په غوړوالي باندې دلیل نشو والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب نور به ان شاء الله بیا ولې په کو دوا کې تا ختم کوسو سو سبي ولته ما په دې کتاب لا پاتې